اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید نجیب حسین نن کله چې نن راته سم مخاطب یم قدرمنو وروڼو موږ به ویډیو کړې وه د یوې مور چې هغه بچی بیمار دی زړی دی. نن موږ راغلي وو د هغوی کور ته دی کور دی اوس به موږ ورځو به موږ سبا خبرې وکړو چې کومو وروڼو موږ سره ډونیشن کړی دی انشاءالله هغه به موږ تاسو سره شیر کړو. دا څه تاسو موږ وکړو د کور دا یې کور دی تاسو به کس او مخکې ویډیو کې تاسو ته کور ښیلی و د دوې کمرې دي د موږ نه وځو هغه مور دی هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. زه شنواز خبرې کوم. سید نجیب حسین ماته 1 لک روپۍ راوړلې. مسافرانو وروڼو تاسې چې څومره امداد ورته کړی و هغه ماته منت خپل راورسېدلو. قدرمنو وروڼو تاسې به کس وي دا مورکه موږ سره ناسته دی او زه نن یې دې کور ته راغلی یم کوم حالات مو ولیدل نو واقعي څه کوم دې پورې یاد کولی و کوم اواز یې موږ ته موږ سره خبرې کړې وي هغه بلکل مطلب یو وي 90% یو وي 100% صحیح اواز و. واقعي څه دې خونې کې ډېر زیات غربت دی ډېر زیات په تکلیف دي. نو خدایا داسې وخت داسې تکلیف وي چې نیا ماروانه یا داسې جڼې زوی وي غریب بیمار بسترې کې دا پروت دی. نو واقعي دې مور ته مو سلام وي ډېره په تکلیف دی او زه هغه وروڼو ډېر ډېر شکرګزار یم چې چا موږ سره دا 1 لک روپۍ امداد وکړلو. هغه کسانو چې کوم موږ ته نامونه ویلي دي نامې به وخو خو ټولو وروڼو موږ ته ویلي چې نامو ضرورت نشته. نو زه به تاسو ته د ویډیو کې اول کاش چې کوم ته رسولي دي 11000 روپۍ سعودیانه راغلي وي بیا 5000 بیا سعودیانه راغلي وي 10000 روپۍ دبۍ نه راغلي وي او 10580 روپۍ چې کومې دي دا کویت نه راغلي وي بیا 5000 سعودیانه راغلي وي بیا 14000 سعودیانه راغلي وي بیا 25500 روپۍ چې کوم دي دا قطر نه هم راغلي وي دا سوري عراق نه راغلي وي او 10000 روپۍ یو کاس رستولی وي خدمه یې نشته ویل زنامه ما خله او بل کاس مو ته رستولی وي ابو زبینا 5000 روپۍ همداسې تقریبا دا 6000 روپۍ چې کومې دي دا جی ایس کیس ایزي پیسه دا ټوټل چې کوم دي مو وروڼو دا 1 لک روپۍ زه درې مور ته کوم مورې دا دو امانت چې موږ ته کوم راغلی و بس هغه ټولو وروڼو مو ته ویلي دي چې مور ته وایه چې موږ ته ډېره دوا کوي نو هغو وروڼو ته ټولو دا ته لږه ډېره دوا وکړه. مجای سید نجیب حسین 1 لک روپۍ ماته راوړلې. مسافرانو وروڼو تاسو خدای کامیاب کړ بله سامې مو تاسو ته خدای ډېره ډېره ورځه دې کړ چې ما زوی تاسو بچ کو تاسو خدای ډېر ډېر خوشحال ساته خدای ته ډېر ډېر زمن ورکړه مور پسې راځئ مړه شه پلور یې خدای لاره وونه خویندې خدای لاره دا ورور خدای کامیاب کړ بله سامې مو هغه ملت والا وړکې مو دی دا خدای کامیاب کړ یو موز به خدای جوړ کړ. نو قدرمنو وروڼو دا مور ته د اوس موږ راغللو دا پیسې مو څه کله ورکړي نو اول ډېره وشوډېدله ډېر زیات فریاد یې وکړلو ډېره زیات دوا یې وکړه ټولو مسافرانو ته. نو موږ ته یوه خبره وکړه دا مور څه ځیه که چېرې ته نه وای نو مو حواله ویلي و چې مو د خپل زوی نه سي او بل څه اسرار نشته بل میچوک نشته نو د مو زوی اول خدای باج کوو بیا تاسو باج کوو بیا د مو چې څومره وروڼه دي دا چا چا مو سره امداد کړی دغه باج کړلو نو ډېره زیاته دوا ده کوي او بیا دغه ویډیو په ذریعې زه هغو ټولو قدرمنو وروڼو ته زه ریکویسټ کوم که د دغه ورور چا سره یا ډونیشن پاتې شوی وي نو پلیز تاسو ته د مو د کوم کازمي چیریټي اینډ فاونډیشن دی د دې کنټیکټ نمبر مو تاسو ته ولیکي په دغه کنټیکټ نمبر تاسو موږ سره رابطه وکړئ. دې ورور مې د تقریبا 4 نه واخه 5 لک روپۍ پورې خرچه کېږي نو انشاءالله د 1 لک روپۍ خو مو ویر کړلې او زنا کسانو مو ته اسټرالیا نه ټلیفونونه ورکړي وو که هغوی هم سره ډونیشن کوي پلیز تاسو مو د دغې مو کنټیکټ نمبر تاسو هم سره رابطه وکړئ. ما که مو مور چې د کوم زوی دی د زندګي باج کړو بس اخري کې سوال کوو چې رب ذوالجلاله کوم کوم کسانو مو سره په دغو کازمي چیریټي اینډ فاونډیشن کې د غریب ورور مدد کړې وي امداد کړې د غریبې مور مدد کړې وي
خدای ته په خپل زمان کې وساتي، خدای ته خوشاله بود لري، خدای ته په خپل بچو ته په ډاکو منګولو خپل کورو ته نصیبونه وکړي، داسې بیماریونه داسې رنځورونه په خپل زمان کې وساتي. ډیره ډیره مهرباني، خدای مو خوشاله بود لره. بس مور جوړه ما هغوی ته ډیره ډیره دعا کوه ان شاء الله. نور وروڼه هم سره ربطې کې دي، ایتو بچي خدای بوال خدای بچي بیا به ان شاء الله مونږ څوره کېږي، مونږ خامخا تاسو امداد کوو. ډیره ډیره مهرباني، مننه، خدای مو خوشاله بود لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم، زه شنواز خبرې کوم. سید نجیب حسین ماته 1 لک روپۍ راوړلې. مسافرانو وروڼو تاسې څومره امداد ورته کړی و، هغه ماته منات پل راورسېدلو. په داسې بیمارۍ نه مولا علي د ستونزو څومره دي ټوله وساتلی کې. نور ډېرې خبرې نه شم کوم، ماته هلته تکلیف دی ډېر سخت دی. تاسې ډېره ډېره مهرباني، مولا هم په ډاکو منګولو سره خپلو میندو سره نصیبونه وکړل. इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें। थैंक यू।